ډېرې مسلې داسې شته بالخصوص فرمې کې ځمکو مسلې چې کومې دي هغه ډېرې پېښې شوي دي خواه بلچخیلو مسئله ده خواه هغه اوزګړي مسئله ده خواه هغه پیوړ ګیدو مسئله ده اوس دا مسئلې چې کومې دي دغه خلک چې کوم دي چې هر چی ته پرته دي هغه پکار دی په دغه شي باندې سوچ وکړي چې بیني و بین الله هغه خپل خدای ځان ته مخته کړي مثلا فرض کا نو هغه خپل ګریوان کې دا سوچ وکړي چې زه خو د قرآن منونکی یم که نه کم از کم زه خو کم از کم د پیغمبر منونکی یم که نه د قرآن منونکی یم نو ارسا کنه وکسو چې کله مثلا فرض کا یو غصب ځای دی غصب ځای کې چې کله مالمونځ نه کیږي غصب ځای کې مسجد څنګه جوړوای شو غصب ځای کې مثال فرض کا زه غسل څنګه کوای شم چې هغه نه غسل صحیح کیږي نه ورکې المونځ صحیح کیږي دا په کار دی ته سوچ وکړې اوس مثلا ای ګرګوت والا مسله چې کومه دی پیوړ هغه حل شوله تاسې ټولو ولې ده کاغذاتو کتاب ولې ده چې دا مسله چې شوله حل شوله و هغه د تری و کوتری و د سرسرنګ منځ کې و د پیوړ منځ کې کومه مسئله وه د ګرګوت والا چې کله هغه حل شوله چې هغه بلکل متری کوتری سره نږدې ځای دی نو اوس دا چې دا کوم ځای چې مدی چې پیوړ سره ډېر نږدې ځای دی کوم یو عقل به تسلیم کی چې دا پیوړ والا نه دی چې هغه ځای پیوړی دی نو بیا مده چې د نږدې ځای څرنګه پیوړی نه کیږي دا ته خو دی مال سری دا به څرنګه دی نه کیږي نو فکر وکړه که ډېرې خبرې ورباندې وشي یا ډېرې خبرې ورباندې وشي بغیر د دینه چې دی باندې فیصلې وشي عدالتو ته لاړ شي خبرې جرګو ته لاړ شي خدای د پاره په کار د طرفین دا سوچ وکړل شي خو هغه اهل تشیع ولادي خو اهل تسنن ولادي دا سوچ په کار دغه خبره باندې وکي چې حق چا ده کنه خدای د پاره په کار د امغه ته هغه حق چې کوئی پرېږده وي ایمو اهل تشیع ولا هیڅ کله دا نه غواړي چې چا باندې ظلم وکي چا حق لاندې کی ونه دغه مني چې خپل حق چا ته پرېږدوي ډېر وخت به تیر شي خو یو انچ هم چې کوم دی اهل تشیع مسلک چاته پرېښلونکی نه دی خو هغه کوم ځای کې دی بالچخیل کې دی چېرته خو غوزګړي کې دی چېرته یا مثال فرض که د پیوړ ګیدو کې دی چېرته نو دغه مسئله په کار د انسان سوچ ورباندې وکړي که څه انسان دغو شیو باندې داسې سوچ وکړي فکر ورباندې وکړي چې دا مذهبي مسئلې نه دي چې وایي څه دا مثلا د شیعه و د سني مسئله ده نه ځمکې مسئله ده ځمکې مسئلې کې مثلا پاس کې یوه دکان باندې چا یو بل سره مده څه پاس که چې شوله یوه خبره شوله اوس فکر وکړئ تاسې مثال پاس کې شلوزان یا د مثال پاس کې کرخیلي یا چا خپل منځ کې مسئله وي هغه به څرنګه حل کېږي شاس مثلا پاس که حق ده خو حق چې کومه ده هغه اخري هم هغه حقدار ته په کار ده میلاو شي که نه نو که ته خپله ورباندې پوهېږي خدای دپاره زه به داسې وایم چې که چیرې ته خپله ورباندې پوهېږي چې د هغه حق چې کومه دی هغه یې چا دی توري دی مثال پاس که د شیعو حق دی نو بیا هغه باندې هسې ناجایزه ډاکه مه اچوه دا خو اوس اوضح واضحات دی اوضح واضحات د میرې سترګې غوندې کې روشنه خبره دی چې بلچخیل ولا هغه انا نیم زره ځمکه دا رښتیا وایي څه به دی چې دا یې چا ځمکه ده اوس خو ته به د هر یو سړی پوهېږي و بیا هغه کې مثلا پاس که تا مسجد جوړ کړی دی څرنګه ورکې لمونځ صحیح دی ته خپل ملا نه لږه پوښتنه وکړه چې هغه کې لمونځ صحیح دی پردی ځمکې کې مثال پاس که ته لمونځ کوي هغه صحیح دی غسل کوي هغه صحیح دی نو زه به داسې وایم چې یقینا حقوقو دپاره هم خپل دفاع کوونه چې کومه دی اسلام واجب بللی دی غوټه خبره مې درته وکړه اوس مثلا فرض که تا باندې کور باندې چوکر خیجي نو تا باندې خپله دفاع واجب دی که نه دی واجب هر یو کس باندې هر یو مسلمان باندې دا واجب دی چې کله هغه کور باندې چوکر خیجي هغه په کار دی خپله دفاع وکړي نو که چیرې چا حق غصب شوی دی بیا یو جرب نه په سوونو جربونه مثلا فرض که حق
غصب شوه دی، غار حاصب شوه دی، غصب شوه دی، نو بیا هغه دپاره آیا مدی څه کچیرې هغه خپلې قربانۍ ته مخکې شي، بیا به د خلک یایي څه مدی څه دغه بېځایه کار دغه وکړلو، خو خپله دفاع یې کړې دی که نه، خپل دفاع دی، اوس خپل حق خو به څه کومه دی هغه خو به خلي که نه. ولهذا زه به دا وایم څه یو کس هغه مسلمان دی، هغه پکار دی ځان سره ډېر زیات سوچ وکي، فکر وکي، خپلو هوا و هوسونه، خپلو خواهشاتو نه پکار دی هغه کله هم کار ونخلي. ځکه چې قرآن څه یایي؟ قرآن د نفس کوم دی که نه، ان النفس لاماره بالسوء، دا انسان بدو کارو باندې بلګي، دا نفس خواهشات نفسانی چې کوم دي دا انسان بدو کارو باندې بلګي. دا د آخري مدی څه کچیرې دغې سلسلې کې مثال فرض کړه یو شی تو حق نه و، ته مثال فرض کړه ورکې خوښ شولې، نو هغه بیا چې کومه دی که نه ته هېڅ کله الله نه دا مدی څه ته تقاضا نه شي کوی چې دغه زخمي چې کوم دی یا دا مړی ته هغه باندې یو مثال فرض کړه شهید نما کېږدوي یا بل څه نما ورباندې کېږدوي. توجه دې وکړه. الله رب العالمین موتا ته توفیقات عنایت که چې موتا هرمیشه دپاره خپل دین و مذهب او خپلو حقوقو دپاره هرمیشه د قربانۍ دپاره چې و تیارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم.